مصائب او تکالیف چې دنیا کې راځي نو دا په نیکانو باندې هم راځي خو هغه د تعلق مع الله د وجې راځي د انسان چې الله سره تعلق جوړ شي نو الله رب العزت هغه د درجاتو اوچتولو دپاره هغه مصائب راغلي نو بعد حالاتو کې بیا چې انسان شکر وباسي داسې نه چې په هغې باندې غمزده شي شیخ سادي رحمت الله علیه باره کې راځي چې یو پیره د ګرمۍ سخت موسم خپې مې او پیزارې مې چې تلو به خپې مې سېزېدلې ګرمي وه مسجد ته تلو او د الله ربالعزت مې په زړه کې یو شکوه شان پیدا شوه چې الله زه ستا د دین خدمت هم کوم او زما چې غوړې نشته پیزار مې نشته او د ګرمۍ موسم دی دغه چې کله د ماسپښین د لمونځ ټیم او د جومات ته ورنږدې شو د جومات په اسوړو کې یو کس ولید یو بنده ناست د هغه دا دواړه خپې نه وې شیخ سادي رحمت الله علیه دغه ټیم توبه وایسته او شکر یې وایست چې الله زما پیزار نشته او د دې بنده خپې نشته زه خو د ده نه ډېر یم نو په نیک انسانانو تکالیف راغلي او د هغې تکلیف په وخت کې چې دي هغې به شکر ایستو ځکه افلاطون د موسی علیه السلام نه پوښتنه وکړه وایي چې دا اسمان کمان شي او د دنیا دا مصیبتونه دا بشي شي او د دې بشي ایستونکي الله پاک شي نو یې کوم کس به دې بچ کېږي نو موسی علیه السلام افلاطون ته وویل هغه کس به دې بچ کېږي چې څوک دا بشي ولي او د دې بشي باندې دې ترخ کې ودرېږي څوک ځکه چې بشي ته داسې ولې نو ستا ته هر خوا ته چې څوک ولاړ دي نږدې هغه بچ کېږي نو افلاطون ورته وویل یقینا ته د الله پیغمبر یې نو د الله رب العزت سره چې څوک نږدې وي او قرب یې وي نو الله رب العزت بیا